ګرانو کتونکو زه وحید خان تاجک یم او دا زما سره فضل منان صاحب دی چې د سټیټ منسټر د مبارک زیب صاحب پرسنل سیکرټري او دستې راست دی. دلته په گورنر ماډل سکول باجوړ ما سکول کې جرګه روانه ده د باجوړ د نعمان په حوالې سره. د باجوړ ډېر شي خلک بې کوره شوي دي، په خیمو کې دي او سکولونو کې دي. زیاتره په سوشل میډیا باندې هم دا خبره کوېسچن ریز کېږي چې صوبایي حکومت خو په دغه لړ کې لګیا دی کار کوي، خو وفاقي حکومت چې دی نو څه وکړل؟ نو د وفاقي حکومت ریپرزنټیټیوز چې دي نو هغه دي ایم این اے صاحب دی، سټیټ منسټر دی او ډېر لوی عهده ورسره ده. نو اوس په دغې حوالې سره دوی سره خبرې کوو. ډېره مننه چې تاسو راته وخت راکړل او دا راته ووایئ چې پی ډي ایم اے خو لګیا ده کار کوي، خو یو بله دغه شان ادارې چې هغه ته ان ډي ایم اے ویلی کېږي هغې باجوړ لپاره څه وکړل؟ یعنې تاسو څه وکړل؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ډېره مننه، شکریا چې موږ هم د مقرره کړله د خبرو. نو داسې ده چې ان ډي ایم اے چې کوم چونکې دا نو هغه نیشنل ډیزاسټر دی، هغه د وفاق سره تعلق ساتي. نو زموږ سټیټ منسټر مبارک زیب صاحب هغه وزیر اعظم ته ریکویسټ کړی و د دې نه مخکې د کوم چې آی ډي پیز شوي وو د دې باره کې هم کړی و، بیا د هغې نه پس بدقسمتۍ سره سیلاب راغلو نو بیا د هغې دپاره هم ریکویسټ یې وکړی. نو د منسټر مبارک زیب صاحب په هدایت باندې بیا د وزیر اعظم پاکستان د هغې په ډایرکشن باندې ان ډي ایم اے موږ ته باجوړ ته وټ راکړه چې کوم هغه موږ ته ټینټونه وو، په هغې کې جنریټرې وي 10 دانې، په هغې کې کمبلې وي 2700 تقریبا، په هغې کې 1000 کېجي چې کوم هغه میډیسن وو او هغې کې 200 چې کوم نو د فوډ پیکیج وو هغې موږ ته رالیږلي او د هغې ډسټریبیوشن چې کوم دی نو شکر الحمدلله ښه په شفاف او په پاک طریقه سره روان دی. دا راته هم لږ ووایئ چې دا د میډیسن تاسو خبره وکړله، یقینا د هغې ویډیوګانې تصویرونه راغلي چې هغه محکمه سیادت ته حواله شو، دارنګې د ټرکونو ویډیوګانو تصویرونه راغلي دي چې ډسټریبیوشن وشو. خو دلته چې کوم څه راځي هغه ایم این اے صاحب خو ته په خپل لاس نه یې ولاړ چې تقسیم یې کړي، خو څه کمیټیانې جوړې دي. د تقسیم طریقه کار څنګه دی؟ تقسیم طریقه کار داسې دی چې کوم فلډ افیکټډ ایریاز دي د هغې چې کوم لیسټونه دي هغه ډسټرکټ ایډمنسټریشن سبډیفاید لیسټونه دي، په هغې کې چې کوم هغه 23 فیملیز وو نو په هغې کې زموږ ملګرو زموږ ټیم هغې 31 پیکیج چې کوم دي نو هغې کې ډسټریبیوټ کړي دي. په هغې کې 10 فیملیز وو چې د هغې نقصانات زیات شوي وو نو هغې ته ډبل پیکیج ورکړی دی، کوم چې وو د هغې کم شوي نو هغې ته سنګل پیکیج ورکړی دی. نو دغه 31 پیکیج چې کوم دي تر اوسه پورې هغه ډسټریبیوټ شوي دي. نن مونږ ته د ډسټرکټ ایډمنسټریشن د سایډ نه 38 چې کوم رجسټرډ یا ویریفاید فیملیز دي هغه لیست مونږ ته میلاو شوی دی. نو نن زموږ ملګري لګیا دي د هغه 38 کورونو ته به هغې ته به دغه فوډ پیکیج او دغه ټینټونه او کوم سامان چې دی هغه به سپلای کوي. باقي ستاسو سامان شته، ټول سامان شته دی. دا کم چې سیلاب متاثرین دي دغې ته چې زموږ ډسټریبیوشن وشي دغه کورونه پوره شي نو زمونږ دویم پیس کې بیا داسې سوچ دی چې کوم زمونږ د 34 کلي نوټیفاید دي کوم چې ډسټرکټ ایډمنسټریشن نوټیفای کړي دي نو په دې کې که زمونږ څخه خیمه پاتې کېږي، فوډ پیکیج پاتې کېږي یا زمونږ څخه کمبل پاتې کېږي نو زمونږ کوشش زمونږ د ټیم زمونږ د منسټر صاحب دا دی چې موږ دغه بیا دغه متاثرینو ته ورکړو ته معمول دي. صحیح ده. فضل امین صاحب تاسو مونږ لیدلی د ډېر وخت نه شهید رضا زیب صاحب سره ډېر کلوز وئ، داسې څه ملګري نور هم وو. اوس هغه ملګري چې دی نو ګیلهمن دي، د هغې باره کې داسې کمنټس راځي چې هغه پرې خفه کېږي، بذات خود په دغه خبرو تاسو ته درد رسي؟ ډېر زیات انتهایي درد. زمونږ دپاره د ټولو نه اول چې کوم دی نو هغه زمونږ ټیم دی، ټیم ارزټکی دی او زمونږ اساسه چې ده نو دا د ټیم ارزټکی ممبرز دي. زمونږ کوشش دا دی چې زمونږ څومره ملګري خفه شوي دي هغې بیرته په خلا کړو، هغې پسې جرګه وکړو، هغې پسې مرکه وکړو او موږ خپل ملګرو ته ټاسکونه هم سپاره دي چې تاسو مهرباني وکړئ کم چې زمونږ نه خفه دي هغه ملګري دي زمونږ په خلا شي، ځکه چې دا د شهید ریحان زیب د ویژن سپایان دي، دا موږ په یو قیمت باندې ضایع کول نه غواړو. ارزي وختي خفګان به وي، انشاءالله دا ټول به بیرته موږ را یوځای کېږو، یو ټیم به جوړېږو. د منسټر صاحب به د وایسونه اکثر لیک کېږي او ډېر جذباتي وایسونه کوي چې زه واورم زه خپله ویم چې دا منسټر صاحب ښکاري چې چا غوسه کړی دی. منسټر صاحب ولې غوسه وي چې دومره په غوسه کې یعنې جذباتي وایسونه کوي؟ اصل کې کله چې په تا باندې اعتراض ولګي که نه نو تاسو به هم دغه جذبات کوئ او دغه غوسه به کوئ، خو کم مناسبت سره چې هغه وایس وکړي نو سوشل میډیا ده هغه مناسبت بیا خلک نه شیر کوي، سیاق او سباق نه هټ کې هغه وایس په هغې کې ایډیټینګ وشي، په هغې کې کټینګ وشي نو هغه پوره وایس نه شیر کوي.
د منسټر صاحب چې کوم وایي سم شک کړی که په هغې کې هغه غوسه ولې نه وي په هغې کې هغه بد رد ولې نه وي نو که هغه تاسو پل واورئ تاسو به وایي چې یار دا حقیقت دی بالکل دا خو په دې طریقه باندې کول پکار نو هغه چې کوم دی د ریحان صاحب د ویژن سپایي دی او د هغې د ټیم اوس هغه د کوي لیډ کوي هغه د RZK چیرمن هم دی نو هغه په هغه نظریه باندې قطعا قدغن نه مني تور پې نه مني نو په دغه وجه باندې هغه خپل ځان د کلیر کېدو دپاره داسې جذباتي وایسونه وشي چې هغه به میډیا ته راشي اخري پوښتنه چې ورځ دوه مخکې د مبارک زیب صاحب یو بل ورور فرنټ باندې راغللو چې ځینې واک اختیار هغه ته حواله شو شیان تقسیمولو اوسه پورې خو داسې ښکارېدله چې د هر څه نه ځان لرې ساتلی و ولې مجبوري دا جوړه شوه چې مبارک زیب صاحب ورور هم پکې راغللو په دې شیانو کې کار لرل شروع کړل چونکې تاسو ته پته ده چې زموږ په ټیم باندې یو الزام ولګېدو او هغه الزام بیا ستاسو کوم صحافي برادري ده هغې کلیر کړو کم شیونه چې ډسټریبیوټ شوي دي هغه ډسټریبیوټ شوي دي کم شیونه چې نه دي ډسټریبیوټ شوي هغه امانتي پراته دي هغه یو دغه ویزټ کړو نو الزام یو داسې شی دی چې هغه د برداشت نه بهر وي ځکه چې تا یو کار کړی نه یو په تا باندې یو الزام ولګي یا بهتان ولګي هغه د برداشت نه بهر وي د خوش قسمتۍ نه به ورته زه ووایم چې په دې کیس کې کوم د مبارک زیب صاحب ورور نو دغه هم په دغه ټیم باندې موجود و د هغې به وجود بیا دغه الزام لګېدلی نو د دغه وجې نه دغه صرف میډیا ته نه راځي په بیک باندې دی صرف او صرف د دې په خاطر باندې چې یاره موږ دا شی چې کوم دی دا په میرټ باندې تقسیم کو په دې کې دو نمبري ونه شي باقي زموږ چې کم ملګري دي په باجوړ کې دي که موږ له واک اختیار ورکړی دی نو هغې ټول د ریحان صاحب سپیان دي هغې قطعا هم داسې نشي کولی چې د قوم په امانت کې خیانت وکړي انشاءالله العزیز د قوم د یو پایي د یو دال د مالګې د هر یو شي به همدغه ملګري چې دي دا به حفاظت کوي او قوم ته به امانت رسوي اخري یو ریکوست واس کوم په دې ټول سیاسي خلکو کې په دې وخت کې واحدنی منسټر صاحب دی مبارک زیب صاحب چې هغه برای راست وزیر اعظم صاحب سره کېناستی شي خبرې ورسره کولی شي باجوړ حالات خو ستاسو په وړاندې دي د 7000 نه زیات خلک چې دي نو بې کوره دي دا ستونزه اوس وزیر اعظم صاحب باندې هغه کول دي چې دې دپاره څه وکړي صوبایي حکومت خو ستاسو په وړاندې دی په هغې به څه نه وی خو وفاقي حکومت نه خو هم تمه لرو که نه بالکل چې اوس هم دغه د جرګه شروع دا سټارټ ته په باجوړ کې نو هغه جرګې ته ما وینا م وکړله که دا جرګه غواړي چې موږ د پرایم منسټر صاحب سره کینو نو زموږ کوشش دا دی چې د منسټر مبارک زیب په وساطت سره هغې ته ما دا وینا وکړله چې موږ به تاسو له د وزیر اعظم صاحب سره نشست کوو هغې نه به د لټې مالو هغې ته به تاسو د خپل چې کوم دی مدعا ده دا به ورته وړاندې کوي او بالکل هغه به ستاسو سره کینی زموږ کوشش دا دی چې موږ د قوم خدمت وکړو هغه که د سیلاب متاثرین دي هغه که د مامون متاثرین دي هغه که نورې زموږ ورانې ویجاړې دي هغه که په ایجوکیشن باندې په هیلث باندې دی هغه که هر څنګه تاسو یقین وکئ د مبارک زیب خوب نشته دی او موږ ورته اکثره خاندو موږ د خدای تعالی بنده نه د خوب په ټیم دی نه د خوراک په ټیم دی موږ د ځان سره لیوني کړي خو هغه وایي قوم را باندې اعتماد کړی پیسې مې نه دي لګېدلي خلکو را باندې لوی اعتماد کړی دی اوس په زه دا اعتماد چې کوم دی دا بحال ساتم او دې خلکو له به خدمت کوم نو په دغه جذبه باندې لګیا یو او تاسو دعاګانې کوئ قوم نم دا اپیل کوم چې دعا کوئ چې موږ الله تعالی په دې خپل میشن کې کامیاب کړي ډېره مننه دا فضل امین صاحب ډېره مننه کوم چې راته په دا وخت کې ټایم راکړلو ډېر شي دغه سوالونه او عوامي سوالونه چې په سوشل میډیا هم کېدل او هغه مو ترې وکړل او دا خبرې وضاحت پکې ضرور راغلو چې کوم سیلاب متاثرینو لپاره سامان راغلی ځینې ډسټریبیوټ شوی دی او لا څه پاتې دی او دا هم پکې زیاته کړله چې کم سامان زیات شي نو هغه به بیا د نورو متاثرینو کې تقسیمیږي او که بیا پرس که نور هم کم شي نو منسټر صاحب به د وزیر اعظم صاحب سره په دغه حوالې سره خبرې کوي دا اوس داسې ستونزه جوړه ده چې د صوبایي حکومت د وس نه بهره ده او امید لرو چې منسټر صاحب به په دې کې خپل کردار ادا کړي او د مرکزي حکومت نه به هم د دې متاثرینو لپاره څه نه څه مرستې راوړي